پیرنټ سره زیاتې پیسې نه وي ورسره لږ شانتې افورډ کولی شي نو هغوی خپلو بچیو باندې مختلف پیرامیډکس ډپلومې کوي. ما فیسبوک کې یو پوسټ لګولی او تقریبا 64 سټوډنټانو ډپلوما کلیر کړي وه جبکې د پیرامیډکس دپاره یو ډېر غټ ایوارډ ده. هسې خلک وایي که نه چې د پیرامیډکس ډپلوما پاس کول ډېر ګران کار ده رښتیا دومره به وبلا ده که څه پکې نشته؟ هنګو پرېږده د ماته کې پکې کې ښه کالج ولګېد. نن سبا خو اکثره ځوانان وخت ضایع کوي سوشل میډیا کې که نه نو تا ته بیا ټیک ټاک فیسبوک نه وخت میلاویږي ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مه شئ په خیر راغلی یو نوی سحر مو په خیر. موجود یم پمزوله اداره ده کوهاټ کې پنډۍ روډ باندې موله ځوانان چې کوم زړه کې تمه وي چې یار فیوچر کې هیلث پروفیشن خپل خدمات سره انجام چېرته هاسپیټل چېرته کلینیک کې ویر کړي نو هغوی مختلف میډیکل کورسز کوي. پمز اداره د دې کې مختلف میډیکل هیلث ریلیټډ کورسز کېږي. اچھا چې کوم متوسط طبقې والا خلک دي یا داسې ځوانان چې هغو پیرنټ سره زیاتې پیسې نه وي ورسره لږ شانتې افورډ کولی شي نو هغوی خپلو بچیو باندې مختلف پیرامیډکس ډپلومې کوي. اچھا دغسې کومې ډپلومې دي هغوی والا نن وایوا اګزام ده ګورو مختلف سټوډنټان د والا ایکس سټوډنټان هم راغلي دي هغو نه لږ ریویو اخلو سره خپل هغو کوم فیوچر ده کیریر ده اوسه پورې چې کوم راغلو هغې تجربه یې څنګه پاتې شوه چې کوم پریویس سټوډنټس دي هغو والا ریویو موږ سره د پروګرام کې وګورئ. ډېره شکریه. دا ځوان څوک د څه والا ویوا وه راځئ لږ شانتې معلومات ته نښلو ستړی مه شئ پښتو نه درځي تھوڑی تھوڑی آتی ہے. اچھا کیا کس چیز کا وائوا تھا آج آپ کا؟ آج ہمارے سیکنڈ سیمسٹر کا وائوا تھا. ٹھیک ہے. اور فرسٹ ایئر پبلک ہیلتھ کی تھیولوجی. اچھا کون سا ڈپلوما کر رہے ہیں؟ میں ہیلتھ ٹیکنیشین. اچھا ہیلتھ ٹیکنیشین کر رہے ہیں؟ جی سر. اچھا ابھی سیکنڈ سیمسٹر. جی سر. پیپر کیسے رہے؟ پیپر بہت اچھے ہیں. اچھا اور آج وائوا کس کس چیز کا تھا؟ آج وائوا پیتھولوجی کا. اچھا. پبلک ہیلتھ کا. اچھا. اور اناٹمی کا. څه کوې دلته؟ دا ډپلوما کوم هیلث ټیکنیشین. هیلث ټیکنیشین سیکنډ سیمسټر. ښه نو هسې ډپلومې خو نور هم ډېرې وي که نه د صرف هیلث یې ولې رانیولی؟ بس دا نرسنګ سره ریلیټډ ده. اچھا. نو شوق مو وي سره دې سره. ښه اوسه پورې څو سیمسټر یې وشوې؟ نو 2 سیمسټر یې وشوې او دا تھرډ ته. اچھا او دا نن چې کومه تاسو وایوا ده دا خو سیکنډ سیمسټر وه؟ دا سیکنډ سیمسټر. اچھا وایوا وشوه؟ وشوه شکر. ښه څنګه وه ګرانه وه که هسې؟ اسانه وه. وشوه. تیاری دې کړې وه؟ او تیاری مو کړې وه. نن سبا خو اکثره ځوانان وخت ضایع کوي سوشل میډیا کې که نه نو تا ته بیا ټیک ټاک فیسبوک نه وخت میلاویږي ته؟ وخت میلاویږي بس ټولو ته خپل خپل ټایم ورکوو. اچھا. سبق ته خپل موبایل ته خپل بس. محمد عاطف اورکزی نه تعلق ساتم. اچھا دلته کوهاټ کې چېرته پاتې کېږي که صرف ایجوکیشن ته راغلی؟ جنگل هیل کې پاتې کېږو. اچھا او تا والا ډپلوما څه ول ده؟ فارمیسی ټیکنیشنز. فارمیسی ټیکنیشن. جی سر. او تا 2 سیمسټر یې؟ او سر جی 2 سیمسټر یې وشي تھرډ سټارټ. ها هسې خلک وایي که نه چې د پیرامیډکس ډپلوما پاس کول ډېر ګران کار ده رښتیا دومره به وبلا ده که څه پکې نشته؟ نه سر اسانه ده ډېره سر څه پکې نشته. ها نو اوسه پورې تاسې کومې 2 سیمسټر یې ویلي فرسټ کې د څومره پیپر یې کلیر کړي وي؟ اړې والې کلیر. ټولې کلیر؟ ټولې کلیر دي. لکه دا خو ته ډېر بختور یې پیرامیډکس سره ډېرې ګرانې پیپر یې وي یار. دا خدای. ما نام عظمت ته او زه ټل کې اوسم. اچھا. هلته نه راغلی هنګو کې انسټیټیوټ شته هغې نه علاوه بیا چې کوهاټ ته راسي هنګو پټک کې هم شته دي که نه نو ته دومره لرې څنګه راغلی؟ زه دومره لرې ما دوله ایډورټایزمنټ وکتو که نه داسې ما ایډمیشن یې اخیسته ښه انفارمیشن هغه مو وکتلو اور ما ته هنګو پرېږده د ما ته کې پکې کې ښه کالج ولګېدو. کوکو غونې ځوان ده رسئ د سره مو ویلا وکړمه هلکه ځوانه دا راته وایه 2 سیمسټر خو تاسو دې کې سټډي وکړی که نه دا ورپسې چې کومه 3rd او 4th سیمسټر ده دا کالج کې وي که هسپتال کې وي؟ دا 6 منث کالج کې وي او 2 منث هسپتال کې وي هسپتال کې. اچھا. موږ خپله هم ټریننګ شروع ده کړې هسپتال کې. اچھا هسې پیرامیډکس ډپلوما کې مهم شی پړۍ سره سره پریکټیکل هم ده نو پریکټیکل تاسو اوسه پورې ښه وشو؟ جی ماشاءالله پړۍ سره پریکټیکل هم ضروري ده هم 2 منث وشو کېږي هسپتال کې هلته پریکټیکل هم کوو دلته کلاسونه هم خلو. हर ये सेमेस्टर के 3 मंथ्स ट्रेनिंग भी मतलब 3rd के 3 मंथ्स और 4th सेमेस्टर के 3 मंथ्स 6 मंथ्स ट्रेनिंग में तरह कई
ادارې ولا مشر باسط بهیر سره موجود ده تقریبا 250 سټوډنټس مو سره اولډ وي اچھا او نیو ایڈمیشن چې اوسو کرنٹ بیچ کې مو ایڈمیشنز کمپلیټ کړو اوس په دغه کې جنوري ولا بیا ایڈمیشن کیږي نو تقریبا 200 ونور د کې انکلوډ شي اچھا نمونه تقریبا هر بیچ کې 60 to 70 سټوډنټ هر 6 مہینے بعد فارغيږي اور 80 to 90 سټوډنټ انرول کیږي لاست ټایم فیسبوک کې یو پوسټ لګول او تقریبا 64 سټوډنټانو ډیپلوما کلیر کړی و جبکې دا پیرامیډکس د لپاره یو ډېر غټ ایوارډ ده پیرامیډکس ډیپلومې حواله سره چې کوم ولا ځوان نسل ځوان کول ده مستقبل څه د ځوانانو ته د صحیح تر تل پکار ده جی بالکل نه سو ټیکنیکل ایجوکیشن سکل ایجوکیشن دور ده نو گورنمنٹ جابز کوم دي خو انتهایی کم دي او فاینانشلی ډاوټ سم ډېر مطلب را لولو چې نو کله بینک په لګي کله جاب کیږي نه نو د دې وجه نه د سټوډنټان کم سے کم د پریکټیکلز د کې نو زیاده تر دیهات کې وړو خپل کور کې ناست هم د فیسیلیټیشن کوي چې کم سے کم خپل پاکټ منی نه د کله پاتې نه دي اټ د اند مو سره خپل ادارې لوکیشن کانټیکټ ډیټیل لک شیر کړئ مو اداره پنډي روډ کوهاټ انکلیو بالکل اپوزټ تا او مین روډ باندې د مو کالج دا 0336 0992133 اچھا ماشاءالله اخرین سوال تم زله فیوچر ان شاء الله فیمس فیوچر دا چې ډیر کمزور سٹارټ مې اخسته او مستقبل کې دا سوچ کوم چې کې پی کې بیس سب بیس کالج دا جوړ شي زبردست ماشاءالله الله مو کامیاب ک الله ته نور هم همت حوصله دیر ک اخر کې پاکستان زندہ باد